السلام علیکم عزتمنو د ګلپانو خواجه سارا چې یو څو میاشتې مخکې د ډانس د پروګرام نه راتله او په فایرنګ پیو شو او دا پکې قتل شوله او نور خواجه سارا د دې قاتلانو سریام پانسي غوښتله چې دې ته د سریام پانسي ورکړل شي. عزتمنو چې په جواب کې ورته پولیسو څه ویلي دي هغې زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در اوسېږي او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. څوک چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو داسې ډېر واقعیت په تاسو د سترګو وړاندې تېر شوي وي او راغلي به وي، خو دا واقع هم ستاسو د سترګو وړاندې تېره شوې ده چې ګلپانه خواجه سارا د شپې 2 بجې د ډانس د پروګرام نه واپس راتلله او په لار کې ورته کسان ناست وو. ګلپانه خواجه سارا ته یې لاس واچول. دې ګلپانه خواجه سارا ولا په مخ باندې دیکه ورکړله، خپې باندې په مخ باندې ووهله. هغه قاتل بیا زړه صبر ونه کړو او سمدستي یې په سینه باندې ویشتله او هغه خواجه سارا په هغه ځای باندې یعنې چې هسپتال ته یې ویله نو هغه ځای په ځای باندې هغه ساه ورکړې وه او مړ شوې وه. هغې نه بعد ټول خواجه سارا میدان ته راکوز شول او چیغې کړې چې موږ انصاف غواړو، زموږ آخر داسې کومه ګناه ده چې موږ قتل کیږو. روان کال کې دا زموږ 21م خواجه سارا دی چې وژل کیږي او زموږ داسې کومه داسې غټه ګناه ده چې بل څوک نه ټارګټ کیږي، بس صرف خواجه سارا ټارګټ کیږي او بار بار قتل کیږي. ګلبهار پولیسو سمدستي قاتل گرفتار کو. هغه قاتل ټول عمر په جیل کې واچولو او څه سزا ورته ورنه کړل شوه. هغه قاتل تر اوسه پورې په جیل کې دی، کیس په عدالت کې روان دی. یو څو ورځې پس به یې پته ولګي چې یا به په جیل کې ټول عمر قیدي شي یا به سریام پانسي شي. عزتمنو د ګلپانو خواجه سارا د قاتل په باره کې زموږ دا و ننني معلومات. د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.